په رمضان کې مړ شوم بیا یو سړی چې قرآن مني حدیث د رسول الله مبارک نه مني په خدای قسم اول نمبر کافر دی سړی دا مو عقیده دو کنه دو جواب ورکړئ عقیده مشته کنه مشته یو سړی چې قرآن مني حدیث نه مني دا کافر نمبر 1 دی یو سړی حدیث مني قرآن نه مني دا هم کافر دی عزت مني یو سړی د الله وحدانیت مني د رسول الله مبارک رسالت نه مني دا هم کافر دی یو سړی رسول الله مبارک مني الله نه مني دا هم کافر دی که عقیده د چا خروبه وا قسم په خدای چې په کعبه کې نه مړ شي هم مردار دی اصل شاید مو عقیده دو عقیده قسم د چې د لیلۃ القدر په شپه مړ شي هم مردار دی قسم د چې چا عقیده خروبه وي د ګنبد حضرت پر څنګ کې مړ شي مردار دی چې عقیده خروبه وي عزت من اصل شی په عقیده دو چې عقیده د خروبه شو دا نه دی چې په قرآن پوس مړ شو چې عقیده د خروبه د قرآن د پوس مړ بیا مردار دی دا عقیده عقاید زده کوي دا څه چې په څه مسلمان یو انګريزونه ټول عقاید زده کړي دي د خپل عقیده د غلطه والا لیکن موږ ته د خپل عقیده پته نه لګي د خپل نظریه پته نه لګي د خپل ایمان پته نه لګي چې د ایمان په څه شي موتیږي د ایمان په څه شي تباکیږي د مو بچای نن په ټیک ټاک کې په دین پر مسخره کې ټوکی کی کایو سړی ټول عمر مینس نه وږي علماء تشریف فرما دي دا سړی فاسق دی خو کافر نه دی لیکن کایو سړی د منځ توهین وکړو د توهین په وجه دا سړی کافر وګرځیدو یو سړی ټول عمر رجا وننسي دا سړی فاسق دی الله په سخترین عذاب بیر کوي لیکن پر رجا پر مسخره او خندو وکړي ټوکې وکړي عزت منه دا سړی کافر ګرځي په دې باندې الله په دې ډېر خفه کیږي د رسول الله مبارک سنت یو سړی ټول عمر یې نه وکي عزت منه سړی کافر کیږي نه صرف فاسق ګرځي لیکن کله رسول الله مبارک په سنت پورې چا خندای وکړو تمسخر یې وکړو تمسخر یې وکړو تمام فقها د عقاید کې دوی لیکلي د سړی ایمان نه خلوص شو ای جوانه د عقیده خو زده کړل دی الله دو پورا نن خو مخ په ټیک ټاک کې کسو چې یو ځوان وي ته مختشي ورسته نه ځوانون څه ولري او هغه مختز هغه کیم کس چې مختوي هغه ډرمه وي غلط پلت قرآن یې د ورسته سړک نه په تکیه ولندلې وړي کنه دی ولندلې ته بینه وای کنه وای نه خان په کمنټ کې خندو ورلېږي تو چې د دې په منځه په بے قدرې پر وخندل په دې باندې په چا وجه تو ځړلې وای په دې باندې په چا وجه تو نصيحت وتا کړای وای په دې باندې په چا وجه تو ځکړی وای ځړلې وای چې نن اغلمي چې هغه په عرش معلا رسول الله مبارک ته میلاو دی تمام عبادت د پمزکه میلاو دي رجا پمزکه رسول الله مبارک ته الله لوند وحی نازل کړي او پمزکه میلاو شوی جهاد پر من پمزکه میلاو دی حج پمزکه میلاو دی دا ټول عبادت پمزکه میلاو دي لیکن حج لیکن مینز داسې عمل دی چې په عرش معلا د الله دیدار ته رسول الله مبارک لړو اگر چې عقل پرست خبره نه مانی لیکن علماء لیکلي چې کیم سړی د معجزات د رسول الله مبارک نه منکر شو هغه معجزات چې په توتر سره ثابت دي هغه معجزات چې علماء په کتابه کې لیکلي دي په صحیح کتابه کې دي او هغه معجزات چې قرآن نه هم ثابت دي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه هغه معجزه عزت من د رسول الله مبارک د نبوت سره تعلق لري د علماء نه تاسو کوم علماء د رسول الله مبارک د نبوت ګستاخ زندګی وی کنه جواب ورکړي معجزه نه انکار کړل د معجزه پر خندای کړل په معجزه پر سکړل یو مولا مفسد التوي چې دا نشته چې رسول الله مبارک اسمنه تعالی شوی دی بل جوان یې چې بالکل د غاسلو ای جوان چې د چا او د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دا ولګولو د نبوت د هغه په دا لګولې باندې په مستحق کړلې باندې انسان زندګي ګرځي هم کافر هم نه ګرځي
نو عزت منې د لمیر په عرش معلم له شوی د قرآن نه ثابته خبره ده د بخاري روایت دی د ترمذي روایت دی د صحاح سته روایتونه دي چې دا الله حبیب په خپله واقعا نقل کوي دا اوس مې له شوی نن چې یو سړی په یې لمانځه پورې خندای کي د سړی به د ایمان نه خلوص وي که نه وي به خلوص جواب ورکوي